زما محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوی نه تاسو کا چې دا څوک روزي رسان دي روزي ورکون کې د تاسو ته په اسمانونو کې او په ځمکه کې او څوک مالک دی د غوګونو او د سترګو او څوک داسې دی چې هغه د مړی نه ژوندي روباسي او د ژوندي نه مړی روباسي او څوک داسې دی چې هغه د ټولو کارونو تدبیر کوي نو یقینا دا مشرکین با جواب درکې دی سره بل جواب نشته دی دغه جواب به درکې چې هغه الله سبحانه وتعالى دی نو دوی ته وایي چې بیا تاسو یریږي ولې نه پرهیزګاری ولې نه اختیاروي د شرک ولې نه پرې دی تاسو دغه الله دی چې تاسو رب دی برحق دی د دې حق ذات نه بعد سوای د گمراهۍ نه بل څه شي دی کم خو تاسو رواني او دغه شانتي رښتینی شو کلمه ستاسو د رب په خلق باندې چې کم نافرمانو یعنی مخکې چې کم کافرانو هغه باندې د الله تبارک وتعالى طرفنا بیا عذاب راغی نو آیا تاسو بیا هم ایمان نه وروړي قل تورته یا من يرزقكم سوک روزی در کوي تاسو ته من السماء والارض د اسمان نه او د ځمکې اما يملك السمع یا سوک دی چې مالک دی د غوګونو والابصار او د سترګو ومن يخرج الحي او سوک دی چې روباسي ژوندي من المیت د مړینا ويخرج الميت او روباسي مړی من الحي د ژوندینا ومن يدبر الامر او سوک دی چې انتظام کوي د کار فسيقولون الله پس او بوي دوی الله جل شانه فقل نؤيا افلا تتقون پس آیت تاسو نه یریږئ فذلكم الله پس هم دا الله جل شانه ربكم رب استاسو حق رښتینی دی فماذا بعد الحق پس د حقنا الا الضلال سوا د گمراهینا فانا تصرفون پس کم خو تاسو رواني كذلك دغشانتي حقت كلمة ربك رختني شو خبر استاد رب على الذين فاو خلق باندي فاو خلق چي فسقون فرمان دي انهم لا يؤمنون چي دوی ایمان نه وروړي قل من يرزقكم من السماء والارض سوق د چي رزق درکوي تاسو ته د اسمان نه او د ځمکې نه سلور سيزونه الله تبارک وتعالى ذکر کوي په دې ځای کې رومبي رزق دی او دویم قوت سماعت دی د اوریدلو طاقت وګونه او دریم قوت بصارت د سترګو نعمت او سلورم د مرګ نه ژوندۍ پیدا کول د مړی نه ژوندۍ پیدا کول د ژوندۍ نه مړی پیدا کول دا سلور قوتونه او طاقتونه داسې دي کچره دي مشرکین نه هم تاسو ته پوسو کوي حالانکه وی و مشرک خو چې کله دا سوالات تیو کوي نو هغه به جواب درکوي چې فسيقولون الله تبارک وتعالى دی دا سلور خصلتونه او سلور صفتونه سوا د الله نه بل څوک نشي کولی بل څوک چې دی هغه چاته نشي ورکولی من يرزقكم من السماء والارض رزق پدې کې د انسان او د حیوان او د ټولو مخلوقاتو جمله ضرورت په دې رزق کې داخل دي او د دې تنظیم الله سبحانه و تعالی په خپل باندې کوي کچری د رزق د مخلوق په لاس کې وي یا د مخلوق په اختیار کې وي نو کې دې شي بیا ډېر زیات مشکلات وي خدا الله تبارک وتعالى دا رزق تنظیم په خپل اختیار کې اغشته دي او فرمایي چې وفي السماء رزقكم وما توعدون استاسو رزق په اسمانونو کې دي او چې کوم تاسو سره وعده کې دي
او دغه شانتي الله تبارک وتعالى فرمایي چې ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء کچری مونږ وغواړو نو ټول خلکو ته فراخه یو شانتي رزق ورکو خو کچری مونږ داسې وکړو لبغوا في الارض نو پزمکه باندې با بغاوت شي سرکشي به وشي ولكن ينزل بقدر ما يشاء لیکن مونږ دا رزق نازلو د خپل اندازې مطابق الله تبارک وتعالى په دې پويږي چې چاته څومره رزق ورکول پکار دی چاته څومره مال ورکول پکار دی چاته څومره دولت ورکول پکار دی په دې الله تبارک وتعالى خو پويږي او الله رب العالمین د دې تقسیم کوي نو چاته څومره مال دولت عزت او شهرت دا ورکول پکار دی الله رب کائنات په دې باندې خو پويږي دی وجنا که یو کس هغه راپاسي او بل ته وایي چې یاره تا سره د دونه مال دولت ولې دی دا عزت او شهرت ولې دی او د سره حسد شروع کی نو د قرآن او د سنت خلاصه دا ده چې الله سبحانه و تعالی د حاسد انسان مغفرت په یو صورت کې هم نه کوي د حاسد انسان مغفرت او بخشش په یو صورت کې هم نه کوي اگر چې هغه د عرفات په میدان کې ولې نه اگر چې حاسد انسان د غلاف کعبه نیولې او جړاګانې ولې نه کوي اگر چې د حاسد انسان د شب قدر په شپه باندې په جړا او فریاد باندې ځان مړ کی بیا هم د حاسد انسان مغفرت په یو صورت کې هم نه کیږي هغه وجه څه ده چې ترسو پورې د حسد نه توبه نه وستي الله تبارک وتعالى دې نه معاف کړي دا غي وجه دا ده الله رب العالمین وایي چې دا رزق تقسیم ما کړی دی زه رزق تقسیموم او دغه حاسد انسان د الله رب کائنات په تقسیم باندې معترض دی اعتراض کوي چې نعوذ بالله الله رب کائنات غلطه فیصله کړی دا نعوذ بالله غلط تقسیم کړی دی فلان کې له دونه مال نو پکار فلان کې له دومره دولت نو پکار او فلان کې له دومره لوی عزت نو پکار او فلان کې له دومره شهرت نو پکار او دا فلان کې ورځ ترقی ولې کوي دغه تکلیف وي نو دا حسد دی دا د الله تبارک وتعالى په تقسیم باندې اعتراض کول دی نو من يرزقكم من السماء والارض سوق دې روزي درکوي تاسو ته د اسمان نه او د ځمکې نه دویم ام من يملك السمع سوق دې چې مالک دې د غوګونو د انسان دا بدن دا د الله تبارک وتعالى د قدرتونو یو خزانه ده ټول نړمبي د غوګونو ذکر فرمایلی دی وجه سره وجه دا ده چې د غوګونه دا د انسان د ټول اندام د پاره یو ډېر بنیادی اهم کردار ادا کوي او چې کله غوګونه کار پرې دي نو بیا دماغ او عقل هم کار نه کوي دی وجنه غوګونو ذکر مخکې فرمایل او حضرات انبیای کرامو کې داسې پیغمبر چته نه راغلی چې داغه غوګونو نه هغه معذوري داغه غوګونو کار پرې خوي او د سترګو ذکر اوسو فرمایل ځکه چې پیغمبرانو کې داسې انبیای کرام راغلي چې دغه د سترګو نظر تلو لکه چې یعقوب علیه السلام چې کله د یوسف علیه السلام په محبت کی کلونو په جړه باندې تیر کو نو د سترګو نظر لاړو خو د غوګونو دا قوت سماعت دا متاثر شوی نه د ځکه چې په دې باندې په دنیا کې د انسان ټول نظام روان وي او د انسان عقل دار او مدار هغه په اوریدلو باندې دی وجنا انبیای کرامو په سترګو باندې د الله تبارک وتعالى دیدار نه کړي البته په غوګونو باندې د الله رب کائنات کلام اوریدل دي دی وجنا ام من يملك السمع سوق دې چې مالک دې د غوګونو ذکر مخکې فرمایل والابصار او د سترګو ومن يخرج الحي من الميت سوق دې چې روباسي ژوندۍ د مړینا الله رب کائنات یو بیجان انډه دا اغینا ژوندۍ جاندار چرګوټي روباسي او چرګوټي غړشي جانداري دا غینا بیا مړ انډه روباسي مړینا ژوندۍ نه مړی عالمنا جاهلنا عالم د پیغمبر په کور کې مشرک د مشرک په کور کې یو پیغمبر او د متقی او پرهیزګار انسان په کور کې یو فاسق فاجر دی او فاسق فاجر په کور کې یو متقی او پرهیزګار دا پیدا کړي دا د الله تبارک وتعالى نظام دی د نوح علیه السلام په کور کې کنعان پیدا کیږي او دغه شانتي د ابراهیم علیه السلام په شانتي عظیم پیغمبر د آزر د بت فروش او بت پرست په کور کې پیدا کیږي دا د الله تبارک وتعالى نظام دی نو ځکه الله تبارک وتعالى فرمایي چې
ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي دا څوک کوي تپوس چې کړو ومن يدبر الامر او د کارونو تدبیر څوک کوي فسيقولون الله دا مشرکان به جواب درکړي چې دا الله تبارک وتعالى به کوي دا الله جل شانه کوي فقل افلا تتقون پس ورته وایي چې تاسو یریږئ ولې نه ولې شرک کوي دې آیت مبارکه تفسیر به ان شاء الله سبا ذکر ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك